لپاره د سوچ خبره ده چې زموږ قوم زموږ عزیزان بړي چې دلته په لکاو پراته دي او زموږ په قومي اسامبلۍ باندې یو سړی ودرېږي هغه 15 سوه ووټه واخلي دا د غورو د فکر خبره ده که اوس هم موږ د اتحاد د اتفاق خبره نه کوو که اوس هم موږ په یو پلیټفارم باندې نه یو کېږو بیا خو زموږ دپاره د ټولو مشرانو لپاره د شرم خبره ده بیا باید موږ د مشرتوب دعوه وکړو بیا موږ باید د دې دعوه وکړو چې بړې چې پیسې لري بړې چې خلک لري بړې چې په حکومت کې دي دا دعوې باید موږ پرېږدو موږ به یو کېږو لکه څنګه چې دا میر ناز محمد صاحب سوچ وکړو چې هغه د خپله پښه یو ځای کړه زه داد ورکوم دغسې د دا ټولو مشرانو څخه زه دا خواست کوم چې راسئ په یو پلیټفارم باندې کښېنو یو خپل سینټرل ایگزیکټیو سیستم یو جوړ کړو چې هغه ټولې فیصلې کوي که موږ دا ونه کړې نور خو یو څه لږ ډېر زموږ نوم یادېږي بیا به شاید دا نوم هم ختم شي. ګرانو محترمو عزیزانو نن ډېر د افتخار او د خوشبختۍ خبره ده چې زموږ مشر حاجي عارف محمد صاحب په هروزلو او د ده په مدبرانه سیاست او مشرتوب باندې دغه کارنامه چې د خپل اکاذي قوم دا ورک ځپلی یو قوم یې سره راټول کړي او متحد یې کړي او نن یې ټول په دا یو تعداد کې سره یو ځای کې د ده د دې مدبرانه سیاست څخه یو جهان مننه کوم او د ده اختیارات هم راکړه بلکې هغه ماته دا وویل چې تاسو زموږ مشر ما وویل نه زه خو ستاسې اکاذي مشر نه یم زه د ګرده بړیزانو خدمتګار یم او تاسو ته صرف ستاسې په خواهش مطابق د ستاسې لپاره په ستاسې درمیان کې یو سربراہ کړه چې تاسې ستاسې شناختي د اکاذي قوم چې مخکې شناخت نه و د دې نوم وي او دغه اکاذي انشاءالله زه دا داسې ته وایم دا د بړیزانو مشرانو ته انشاءالله د ګردو سره اول دغه اکاذي لږ ځای درېږي